بعضې څیزونه هغه داسې وي چې په هغې روژه نه ماتېږي، لیکن بعض اوقات د بعضې خلکو هغه په ذهن کې دا خبره راځي چې زمونږ روژه د دې د وجې نه ماته شوله، حالانکې روژه د هغې د وجې نه نه ماتېږي. په دې کې د ټولو نه اول تیل لګول، ویښتو کې ګیره کې یا وجود باندې تیل لګول، په دې سره روژه هغه نه ماتېږي. غوږ کې تیل اچول په دې ماتېږي، نو هغه بله ورځ ذکر شي. نمبر 2 غسل کول، نو په غسل سره هم روژه نه ماتېږي. اوس خو چونکې یخني شوه، خو بخار داسې یو غلطه خبره مشهوره شوې او پیدا نهر کې یا په اوله کې یا په سیند کې په لامبلو سره روژه ماتېږي. دا غلطې خبرې خلک مشهورې کړي، نو په غسل سره روژه نه ماتېږي. نمبر 3 رانجه لګول، نو په رانجو سره هم روژه نه ماتېږي. نمبر 4 په هیره باندې خوراک کول. نمبر 5 په هیره باندې سکاک کول، سسکل. نمبر 6 غیبت کول، نو د غیبت خبره پرونه مو ذکر شوې وه، نو غیبت کول په دې سره روژه نه ماتېږي. دومره د غیبت کول په عام حالاتو کې څومره ګناه دی، په روژه کې د هغې زیات ګناه دی. نمبر 7 بغیر د ارادې نه لوګی حلق ته لاړ شي، که هر قسمه لوګی وي یا دوړه وي. نو ګوره یو ځای کې ډېر زیات لوګی دی او هغه مرۍ ته لاړه یا دوړه د مرۍ ته لاړه، نو د ده پکې اراده نه وه او دا لاړل تیر شول، نو په دې روژه نه ماتېږي. هسې یو سړی دی په قص باندې لوګی تېر کړي، مثال کے طور پر موږ سګرټ دی، سګرټ خو په قص باندې خلک څښي، نو دا لوګی تېرول، نو هغې کې خو نور څه نه خو لوګی، نو هغه نو په قص باندې لوګی تېرول په دې سره روژه ماتېږي. خو بغیر د ارادې نه، یو سړي د لوګي د تېرولو اراده نه وه او لوګی چې دی نه هغه مرۍ ته لاړو تېر شو، نو په دې سره روژه نه ماتېږي. خوله یا اوښ کې هغه په لږ مقدار کې تېرول، نو په دې سره هم روژه نه ماتېږي. لږ اوښ کې تېرې شوې یا لږ خوله تېره شوه لږ، نو په دې باندې هم نه ماتېږي. دغه رنګې عطر، ګلاب دا بویول یا عطر لګول، سپری کول وغیره، په دې سره هم روژه نه ماتېږي. دغه رنګې 10 نمبر مچ تیرېدل، مچ د سړي تیر شي یا ماشه تیر شي، په دې کې اول ورزوم خبره شوې وه چې دا هغه اشیا دي چې دا خوراک نه دی، نو بغیر د ارادې نه هغه تیر شو، نو په دې سره روژه نه ماتېږي. یو سړی داسې دی په قص باندې وخوړل، دا خبره ذکر شوې، په قص باندې وخوړل، نو بیا روژه ماتېږي، قضا به راګرځي. نمبر 11 په غسل کې غوږ ته اوبه لاړې شي، سړی لامبي او غوږ ته اوبه لاړې، نو روژه به دې سره نه ماتېږي. نمبر 12 بلغم تېرول، سحر یو کس تپوس وکړو په بلغمو تېرولو روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ نو په بلغمو تېرولو باندې روژه نه ماتېږي، کله چې په خوله کې دنه نه وي، چې بهر ته راووتل او بیا یې تېروي، نو بیا خوري، نو بیا خو پرې روژه ماتېږي. نو چې په خوله کې دنه نه وو، بهر ته راوتې نه وي د خولې نه او تېری یې، نو په دې سره روژه نه ماتېږي. نمبر 13 لاړې، خپلې لاړې تېرول، په لاړو خو عام طور یو عام دغه دی چې په دې خو هر چا ته پته ده روژه نه ماتېږي، خپلې لاړې هغه تېرول. داسې لاړې تېرول چې په هغې باندې وینه غالب نه وي، بلکې لاړې پرې غالبې وي. اوس داسې لاړې تېرول چې په هغې وینه غالبه وي، نو بیا خو په روژه ماتېږي. خو داسې لاړې تېرول چې په هغې باندې لاړې غالبې او وینه پکې لږه لږه وي، نو بیا پرې روژه نه ماتېږي. نمبر 15 په خوله کې څه څیز جویل چې خوند یې حلق ته لاړ نه شي. نو مثال کے طور پر سړی چنګم جوړي، نو که په دې کې خوند و، نو په دې سره بیا روژه ماتېږي، او که خوند پکې نه وي هسې جوړي، نو بیا روژه نه ماتېږي. خو چې خوند پکې نه وي، خو په چنګمانو ټولو کې خوند وي، که هر څومره وي چې څه نه څه خوند پکې، او یا د دې نه علاوه بل داسې یو څیز دی هسې جوړي چې خوند پکې نه وي،
نو په دې باندې روزه نه ماتېږي. بے اختیاره الټۍ راتلل خو چې لږې ښه بے اختیاره الټۍ هغه تېرېدل معمولي الټۍ چې دی نه هغه بغیر اختیار نه هغه تېرې شولې. ښه یو سړی هغه په قص باندې الټۍ وکړي خولې ته مرۍ ته هغه ګوته وردننه کړي او الټۍ وکړي نو که دا لږې ولې دی خو روژې پرې ماتېږي. د الټو خبره مخکې چې شوې وه چې یو سړی بې اختیاره الټۍ وکړي نو هغې شرط دا دی چې زیاتې اوس که په قص باندې وکړې نو که دا لږې ولې دی خو روژه پرې بیا ماتېږي. روژه پرې نه ماتېږي یعنې قصدن عقیه کول چې خوله پرې نه ډکېږي نو په هغې باندې روژه نه ماتېږي. که خوله پرې ډکېدله یعنې ډېره وي نو بیا خو پرې روژه ماتېږي مخکې دا ذکر شوي. په خوله کې څه څیز نښتلی وي په غاښ کې نو چې کله دا د چاڼې د دانې نه وړوکی وي نو بیا پرې روژه نه ماتېږي. که د دې نه غټ وي نو بیا پرې روژه هغه ماتېږي. دغه رنګې حجامه یعنې ښکر ورته ویلی شي هغه لګول په روژه کې نو په دې باندې روژه ماتېږي نو خو لګول پکار نه دي په روژه کې ځکه د دې د وجې نه انسان لږ کمزوری کېږي کمزوري راځي نو په روژې په حالت کې چې ونه لګولی شي نو ښه ده. د دې لپاره هغه یو قاعده کلیه چې دی نو هغه ذکر کوي. قاعده کلیه دا یاد ساتئ دا قاعده یو څیز د خوراک څیز دی هغه په هیره باندې هغه خوړل نو په دې ګوره دا د نه ماتېدو روژه ده دغه دی دا قاعده ده. یو څیز په هیره باندې خوړل یا په قص باندې خوړل خو چې هغه دماغو یا خېټې ته هغه ونه رسي په داسې بله یو لاره باندې هغه لاړ شي مثال کې طور پر د رګونو په ذریعې سره هغه وجود ته چې دی نه هغه طاقت لاړ شي نو په دې کې دا خبره راغله چې ستن شوه یا ډریپ شو برابره خبره ده که د ګلکوسو ډریپ دی وجود ته طاقت میلاویږي د طاقت ستن ده نو په دې سره روژه نه ماتېږي ځکه دغه څیزونه په عام معتاد چې کومه لار ده د خولې ذریعه او خېټې ته راځي یا دماغو ته یو څیز ته رسېږي نو دا هغه لار عام نه ده دا د رګونو په ذریعې سره ده نو په دې سره روژه نه ماتېږي. دومره پورې ده چې علما فرمایي د ګلکوسو ډریپ خېجول چې انسان پې ځان مضبوط او طاقتور کړي په روژه کې نو دا بیا په روژې په حالت کې هغه مکروه دی روژه ماتې نه دي بس وچلې خو به هر حال پستلې سره روژه هغه نه ماتېږي. نو قاعده کلیه په هیره سره څه خوړل یا قصدن خوړل لیکن چې هغه دماغو یا خېټې ته ونه رسېږي. دوه خبرې شوې په دې قاعده کلیه یا خېټې او دماغو ته ورسېږي لیکن هغه غذا نه وي یعنې خوراک نه وي لکه مطلب کاغذ وغیره څه یا غذا وي خو په اختیار سره او په اختیار سره هم وي لیکن د چڼې د دانې نه هغه کم وي وړوکی څیز وي او په غاښ کې نښتلی وي نو په دې سره روژه نه ماتېږي. نو دغه قاعده کلیه هغه یاد ساتئ او دغه څو څیزونه دي په دې سره روژه نه ماتېږي. انشاءالله ورځ دوه کې به بیا د صدقې صدقة الفطر هغه ترتیب انشاءالله ذکر کو په دې کې د دې سره تړلې خبرې هم دي فدیه د روژې چې هغه به څه وي نو دا ټول به انشاءالله یو کلیپ کې ورځ دوه کې هغه ذکر